بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ لیکچر د 9th کلاس د فزیکس د پاره دی او نن به موږ ټاپک کوو stability. Stability is the measure of how hard it is to displace an object or system from equilibrium. Stability زموږ سره یو measure دی، یو پیمایش دی چې زموږ سره دا څومره حده پورې مشکله ده چې یو باډي په ایکویلیبریم کې ده او هغه موږ د دې نه ډسپلیس کړو. بعضې څیزونه په ایکویلیبریم کې هغه موږ ډېر په اسانۍ سره د هغې ایکویلیبریم ماتولی شو، ختمولی شو، او بعضې مشکل چې د هغې ایکویلیبریم موږ ختم کړو، بلکې هغه واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته په کوم پوزیشن باندې چې و هغه پوزیشن ته واپس راځي. نو په دې وجه باندې زموږ سره درې قسمه سټیبیلیټي کیسز دي. اولنی کیس د ایکویلیبریم زموږ سره دی سټیبل ایکویلیبریم. مخکې نه تاسو د ایکویلیبریم باره کې پوره ټاپکس ویلي دي. یو زموږ سره د ایکویلیبریم ټایپس و چې هغه زموږ سره سټیټیک او ډاینامیک ایکویلیبریم. نو هغه زموږ سره ټایپس اف ایکویلیبریم دي. دې نه علاوه تاسو یو دوه کنډیشنز فار ایکویلیبریم هم ویلي و، فرست کنډیشن اینډ سیکنډ کنډیشن. اوس دا چې دي نو دا زموږ سره کیسز دي، حالتونه دي. د ایکویلیبریم درې حالت دي چې یو پکې زموږ سره stable equilibrium دی. Stable equilibrium, a body is in stable equilibrium if when slightly displaced and then released it returns to its previous position. دا زموږ سره هغه equilibrium دی په کوم کې چې یو باډي مونږه د خپل پوزیشن نه معمولی سلایټلی ډسپلیس کړو، نو دا واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته، پریویس پوزیشن ته راځي. د دې لپاره مونږه اگزامپل که یو کون، داسې کون والا یو آبجیکټ مونږ واخلو او دا په دې انداز باندې په ځمکه یا په ټیبل باندې مونږ کیږدو، نو که دا زه سلایټلی داسې د دې ځای نه معمولي ډسپلیس کړم، داسې د یو طرف ته دا زه فورس ولګوم او دا معمولي ډسپلیس کړم او بیا یې ریلیز کړم، فورس دې لرې کړم، لاس د دې نه لرې کړم، نو دا به واپس خپل پوزیشن ته ځي. دې قسم ایکویلیبریم ته سټیبل ایکویلیبریم. دا به شان که یو بوک زموږ سره په ټیبل باندې پروت دی، نو که د دې دا یو سایډ زه معمولي ډسپلیس کړم، راوچت کړم، نو دا چې زه ریلیز کړم دا واپس خپل پوزیشن ته ځي. نو دې قسمه ایکویلیبریم ته سټیبل ایکویلیبریم. د سټیبل ایکویلیبریم کریکټریسټیک دا یاد ساتئ چې په دې کې د ډسپلیس کولو په دوران کې سنټر اف ګریویټي معمولی ریس کیږي، او سنټر اف ګریویټي چې ریس شي نو د بره نه باډي ښکته رالویږي. نو د دې وجې نه د سنټر اف ګریویټي فار ایگزامپل د په دې ځای باندې سنټر اف ګریویټي ده، دغه شان د دې باډي په دې ځای باندې سنټر اف ګریویټي ده. نو که دا معمولي مونږه ریس کړو، نو دا سنټر اف ګریویټي د خپل پوزیشن نه معمولی راوچته شي، او د بر ځای نه مونږ ته پته ده چې باډیز چې دي نو هغه بیرته ښکته لویږي، نو دا واپس خپل پوزیشن له تلی شي. دغه شان که دا مونږه داسې دې طرف ته ډسپلیس کوو، نو د ده سنټر اف ګریویټي په دې ډایرکشن کې داسې ریس کیږي د خپل اصل پوزیشن نه، چې دا د مخکینی پوزیشن و، دا به بیا دې ته راځي. نو سنټر اف ګریویټي په دې کې معمولی ریس کیږي او د بره ځای نه واپس اجسام ښکته رالویږي. نو د دې وجې نه دا زموږ سره په سټیبل ایکویلیبریم کې ده چې دا واپس خپل پوزیشن ریګین کولی شي، دوباره حاصلولی شي. د دې لپاره کریکټریسټیک دا یاد ساتئ چې سنټر اف ګریویټي از ریزډ. نو کله چې سنټر اف ګریویټي ریز شوه، هغه بیرته واپس خپل حالت ته راځي. بل
پوټنشل انرژي چې څنګه سنټر اف ګریویټي ریشو نو سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دواړه موږ ویلی شو. سنټر اف ماس مطلب ټوټل ماس په دې پوینټ باندې اثر انداز کیږي، نو چې ماس موږ بره ریس کو وخېږو نو هغه ښکته بیا په خپله راځي، نو په دې باندې موږ انرژي صرف کوو او هغه انرژي د پوټنشل انرژي په طور په دې کې سټور شوه، واپس چې دا راځي نو هغه انرژي به استعمالوي. دویم زموږ سره unstable. Unstable equilibrium. A body is in unstable equilibrium if it moves further away from its previous position when slightly displaced and released. کله چې یو باډي سلایټلی ډسپلیس شي او بیا ریلیز شي نو دا یو نوی پوزیشن حاصل کی، مطلب هغه خپل پریویس پوزیشن ته نه راځي بلکې یو نوی پوزیشن دا حاصل کی. او د دې مثال که موږ د دې کون په دغه کې ورکو نو فار ایگزامپل دا کون په دې 13 ځای باندې که دا کون موږ داسې بیلنس کو ودرو نو دا زموږ سره په انسټیبل ایکولیبریم کې دی. دا ځای د دې سنټر اف ګریویټي ده. دا کوم معمولي غونته کې فورس په دې ځای اپلای کوم، معمولي غونته کې دا ډسپلیس کوم، نو د ډسپلیس کولو سره به څه چل کېږي، دا چې معمولي یو طرف ته داسې تاو شي نو دې سنټر اف ګریویټي به داسې په دې ډایرکشن کې، نو معمولي سنټر اف ګریویټي د خپل پوزیشن نه لوور شوه. Center of gravity CG is lowered. چې سنټر اف ګریویټي لوور شوه نو د ښکته نه سنټر اف ګریویټي په خپله باندې بره بیا نشي تللی، نو د دې وجې نه چې کوم پوټنشل انرژي د مخکې نه ده هغه زموږ سره استعمال شوه په خپله، مطلب دا خپل انرژي چې کومه مخکینی پوټنشل انرژي ده هغه استعمال کړه او د دې پوټنشل انرژي کمه شوه. په دې صورت کې زموږ سره په ډسپلیس کولو سره پوټنشل انرژي انکریز شوه، واپس هغه انرژي استعمالي او خپل پوزیشن ته راځي. په دې صورت کې په انسټیبل ایکولیبریم کې سنټر اف ګریویټي لوور شوه، نو د لوور نه بیرته واپس سنټر اف ګریویټي بره نشي ختی یا سنټر اف ماس واپس بره کېدی نشي، نو د دې وجې نه دا یو نوی پوزیشن حاصل کی چې دا مثال په طور داسې پرېوته، نو سنټر اف ګریویټي د هغې په نسبت باندې اوس نوره هم لوور شوه. نو داسې قسمه ایکولیبریم ته موږ انسټیبل ایکولیبریم وایو. او د دې انسټیبل ایکولیبریم ډېر مثالونه دي. زموږ باډي چې دا نو دا هم چې موږ سیده ولاړ یو نو زموږ سره تقریبا د انسټیبل ایکولیبریم کې خو څه حده پورې موږ خپل باډي سټرکچر داسې دی چې موږ خپل ځان په ایکولیبریم کې ساتو. دریم زموږ سره نیوټرل ایکولیبریم. په نیوټرل ایکولیبریم کې سنټر اف ګریویټي نه لوور کیږي او نه ریس کیږي. نو یو ډیفینیشن تاسو دا لیکلی شئ چې د ټایپ اف ایکولیبریم ان وچ د سنټر اف ګریویټي از neither lower nor raised when slightly displaced and released. چې کله یو باډي معمولي غونته کې موږ ډسپلیس کو او بیا ریلیز کو نو د دې سره د سنټر اف ګریویټي نو ریس کیږي او نو لوور کیږي بلکې په هغه لیول باندې پاتې کیږي په کم باندې چې د مخکې نه سنټر اف ګریویټي ده. دلته چې کوم ډیفینیشن لیکلی a body is in neutral equilibrium if it stays in its new position when displaced. نو نوی پوزیشن خو په دې کې زموږ سره حاصلیږي او خو دا نوی پوزیشن تقریبا د هغه مخکینی پوزیشن ایکویولنټ دی. لکه فار ایگزامپل دا باډي زموږ سره په داسې طریقه باندې
چې د دې دا سنټر اف ګریویټي ده. په داسې طریقه باندې دا باډي پرته ده، نو که دې باندې موږ داسې فورس ولګو نو دا به رولینګ وکړي، داسې به تاو شي، بل طرف ته به لاړ شي، خو د ده سنټر اف ګریویټي نه لوور شوه په دې دوران کې او نه ریز شوه. نو داسې قسمه ایکویلیبریم ته موږ نیوټرل ایکویلیبریم وایو چې په هغې کې سنټر اف ګریویټي نه لوور کیږي او نه ریز کیږي. د دې نه علاوه an object stability is improved by اوس زموږ سره ټول انحصار چې دی د ایکویلیبریم نو هغه په سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس باندې دی. نو یو 3 پوینټس دلته لیکلي چې په دې باندې موږ د یو object stability سیوا کولی شو، انکریز کولی شو. lowering the center of mass یا center of gravity. دا یو object center of gravity یا center of mass چې څومره لووري نو هغومره هغه زموږ سره په stable equilibrium کې. لکه فار ایگزامپل په دې بوک په صورت کې دا سپورټ ته چې څومره دا سنټر اف ګریویټي نږدې لوورینګ مطلب دا چې سپورټ کم سپورټ چې دې ته لګېدلی دی په کوم باندې چې دا بوک پروت دی چې هغه سپورټ ته دا سنټر اف ګریویټي نږدې وي نو دا به په سټیبل ایکویلیبریم کې. که دا بوک تاسو نیغ داسې ودروئ نو په دې صورت کې سنټر اف ګریویټي د دې په نسبت باندې کافي اوچته ده، نو په دې صورت کې به دا بیا زموږ سره انسټیبل شي، د دې په نسبت به دا زموږ سره انسټیبل ایکویلیبریم کې، ځکه چې په دې کې سنټر اف ګریویټي هغه د دې په نسبت باندې هایر ده. نو څومره چې سنټر اف ګریویټي موږ لوور کوو نو د هغې ایکویلیبریم چې دی هغه به زموږ سره سټیبل. دویم انکریزینګ د ایریا اف سپورټ. کم ایریا چې دی له سپورټ ورکوي دا ایریا چې څومره زیاتی ایریا اف سپورټ زیاتی نو دا به زموږ سره په سټیبل ایکویلیبریم کې. لکه مثال په طور دا باډي چې دلته دا بوک په دغه ټیبل باندې پروت دی نو د دې ډېره ایریا لاندې سپورټ ایریا زیاته ده، خو چې دا تاسو پر ایج باندې داسې کیدئ او نیغ ودروئ نو د دې لاندې چې کومه ایریا ده هغه ډېره زیاته کمه ده. نو یو خو د دې سنټر اف ګریویټي هایر شوه، دویم دا ایریا چې کوم دې ته سپورټ ورکوي هغه ایریا کمه ده، سپورټ والا ایریا کمه شوه، نو د دې وجې نه دا په انسټیبل کې. دغه شان دا باډي په دې کې او په دې کې زموږ سره سنټر اف ګریویټي په یو شان فاصله باندې دي، تقریبا سنټر اف ګریویټي تقریبا زموږ سره په یو شان فاصله دي، خو دلته ایریا زیاته ده، ایریا اف سپورټ دومره ده او دلته ایریا اف سپورټ یو پوینټ صرف ده. نو چې ایریا اف سپورټ زموږ سره کمی نو د هغې سټیبلیټي کمیږي، نو دا په انسټیبل کې دی او دا زموږ سره په سټیبل ایکویلیبریم کې دی. او دریم بای بوت، یعنی دا دواړه خبرې چې ایریا هم موږ سیوا کوو، لکه په دې بوک په داسې دغه کې دلته ایریا اف کنټیکټ هم سیوا ده او سنټر اف ګریویټي هم لوور ده. نو داسې بوک چې پلین پروتي په ټیبل باندې نو دا ډېر زیات سټیبل دی. نو په دې دریو طریقو سره اصل کې دوه طریقې دي، خو درېیمه دا لیکلي چې دواړه فیکټر موږ انوالو کړو نو باډي به زموږ سره زیات سټیبلي او ایکویلیبریم به زیات دي. اوس د سټیبلیټي د سسپینډډ باډیز دپاره چې کله باډیز مونږه څه سپورټ ته سسپینډ کړي نو په دغه صورت کې زموږ سره هم سټیبلیټي په درې کیسونه دي چې سټیبل، انسټیبل اینډ نیوټرل. سسپینډډ باډیز دپاره کم باډیز به زموږ سره په سټیبل کې، کوم به په انسټیبل کې او کوم به په نیوټرل ایکویلیبریم کې. نو د سټیبل لپاره هغه باډیز به زموږ سره په سټیبل ایکویلیبریم کې په کوم کې چې
سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دا د پوینټ اف سپورټ نه لووري. سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دا لووري او پوینټ اف سپورټ زموږ سره هایري بری. لکه فار ایگزامپل د دې لپاره زه یو رولر پیمانه که تاسو واخلئ او په دې ځای کې د دې سوراخ وکړئ، په هغې کې میخ کیل دا تاسو ولګوئ په دیوال کې، نو دا زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې ده. دلته دا ځای زموږ سره پوینټ اف سپورټ دی، پوینټ اف سپورټ، او د دې سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس زموږ سره دا ځای دی. نو دا زموږ سره لوور دی، سنټر اف ګریویټي دا زموږ سره لوور ده او سپورټ بره دی. نو داسې قسمه ایکولیبریم دا به زموږ سره په سټیبل ایکولیبریم کې. که دا تاسو داسې ډسپلیس کوئ نو دا به یو سایډ بل سایډ ته پینډولم په شان وایبریشن لږ ساتو کې، خو دا به خپل اصل پوزیشن له واپس راځي. نو دا زموږ سره سټیبل دی. دویم زموږ سره که د انسټیبل لپاره ووایو، په انسټیبل ایکولیبریم کې سنټر اف ګریویټي به لووري، سنټر اف ګریویټي به هایري او پوینټ اف سپورټ به لووري. لکه فار ایگزامپل همدغه رولر دی، که دا زه داسې تاو کړم او بره دلته راولم نو سنټر اف ګریویټي به بره شي، پوینټ اف سپورټ به لاندې پاتې شي. نو داسې قسمه ایکولیبریم بیا زموږ سره انسټیبلي. فار ایگزامپل دا هغه رولر دی، دا د دې هغه سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس دی. سنټر اف ګریویټي سنټر اف ماس دواړه زموږ سره په یو پوینټ دي او دې ته پوینټ اف سپورټ دا ځای شي. دا زموږ سره پوینټ اف سپورټ دی. نو د دې ایکولیبریم به زموږ سره انسټیبل. که دا زه معمولي ډسپلیس کړم نو دا به داسې لاړ شي او ښکته به دې طرف له به داسې راشي. د ډسپلیس کولو سره به دا ښکته وي. نو دا قسم ایکولیبریم زموږ سره انسټیبل دی، ځکه چې د معمولي سلایټلی ډسپلیس کولو سره دا خپل اوریجنل پوزیشن ته واپس نه راځي. په کوم پوزیشن چې له مخکې نه دلته دی، دې پوزیشن ته دا واپس نه راځي په خپله. نو دې قسمه ته مونږ انسټیبل ایکولیبریم وایو د سسپینډډ باډیز دپاره. او دریم زموږ سره نیوټرل ایکولیبریم. په نیوټرل ایکولیبریم کې پوینټ اف سپورټ او سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي دا دواړه به په یو پوینټ باندې. لکه فار ایگزامپل دا رولر پیمانه دا ځای د دې سنټر اف ماس دی او په دې ځای زه سوراخ وکړم او په دې باندې میخ ووهم، نو دا پوینټ اف سپورټ پوینټ اف سپورټ هم دا پوینټ دی او سنټر اف ماس هم دا پوینټ دی. نو په دې صورت کې که زه په دې باندې سلایټلی دا ډسپلیس کوم نو دا به لاړ شي، په یو نوي پوزیشن به ودرېږي. کیدای شي چې دې خپل پوزیشن ته راشي، کیدای شي چې یو نوی پوزیشن ګین کړي داسې ودرېږي، کیدای شي دا سربره راشي دا ښکته، خو یو نوی پوزیشن به دا ګین کړي، خو کیدای شي چې دا خپل اوریجنل پوزیشن ته هم پکې واپس راشي. نو په دې کې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي نه لوور شوه نه ریز شوه، بلکې په هغه پوزیشن باندې سنټر اف ماس دی. نو دې قسمه ایکولیبریم ته موږ نیوټرل ایکولیبریم وایو. په روزمره زندګۍ کې که د دې اگزامپلز موږ واخلو نو د سټیبل ایکولیبریم یو فین پنکه چې دغه ته ځوړند دی نو دا زموږ سره دلته سپورټ دی، دغه سپورټ دی او د دې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي بدلته. نو سنټر اف ماس لوور دی، سپورټ بره دی، نو دا زموږ په سټیبل ایکولیبریم کې دی.
کدا فین تاسو دیلا معمولی دا ډسپلیس کوي نو دا به لږ وایبریشن وکړي خو واپس لږ ساعت پس به دا خپل اوریجنل پوزیشن ته واپس راشي نو دا زموږ سره په سټیبل ایکویلیبریم کې دی. انسټیبل ایکویلیبریم یو رسی ده دوه سپورټس ته تړلې شوې ده او په دې باندې یو تن ګرځي نو دا زموږ سره انسټیبل ایکویلیبریم دی ځکه چې دا کم رسی دا ځای چې دی دا زموږ هغه سپورټ دی. دا ردی سپورټ دی او د سنټر اف ګریویټي یا سنټر اف ماس به دلته په باډي کې په دې ځای کې چرته وي نو سنټر اف ګریویټي دا بره ده سپورټ لاندې دی نو دا زموږ سره په انسټیبل ایکویلیبریم کې ده. دغه شان د نیوټرل ایکویلیبریم مثال په روزمره زندګۍ کې د سسپینډډ باډیز دپاره نو هغه تاسو به په پارک وغیره کې زانګو لیدلی تاسو به پکې زنګلي هم یو طرف بل طرف ته د دې پوینټ اپ سپورټ زموږ سره دا پوینټ دی او هم دا پوینټ زموږ سره سنټر اف ګریویټي هم ده نو دا چې تاویږي په دې دوران کې د دې سنټر اف ګریویټي نه د خپل پوزیشن نه لوور کیږي او نه ریس کیږي بلکې په هغه یو پوینټ باندې کوم ځای چې سپورټ دی هم په هغه پوینټ باندې د دې سنټر اف ګریویټي نو داسې قسمه ایکویلیبریم ته موږ نیوټرل ایکویلیبریم وایو. نو دا درې کیسز دي چې هغه موږ د سسپینډډ باډیز لپاره هم وویل. نو که موږ په یو سسپینډډ باډیز ایکویلیبریم هغه سټرانګ کول غواړو سټیبل کول غواړو نو د هغې لپاره لازمي خبره دا ده چې سپورټ د بری او د دې سنټر اف ګریویټي د کوزي نو دا به زموږ سره په دغه سټیبل ایکویلیبریم کې د دې لپاره دا اصول په ټایس کې د ماشومانو کوم ټایس چې په هغې کې هم استعمالیږي یو پیرټ یا طوطا شکل داسې چې دلته دا په یوه خپه باندې دا ټای په یو سپورټ باندې ولاړي د دې ټای دا حصه دوی د میټل نه جوړه کړي او دا بره حصه چې دا د پلاستیک نه جوړوي مطلب دا چې د دې دا حصه سپکۍ او دا حصه درنۍ نو موږ ته پته را چې سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي دغه درون سایډ ته نږدې نو د دې وجې نه د ده سنټر اف ماس به دلته چرته او سپورټ دا ځای دی نو سپورټ بره شه سنټر اف ماس لاندې دی نو که دې له تاسو معمولي دا ډسپلیس کوي نو دا وایبریشن کوي داسې یو طرف بل طرف ته معمولي تاویږي خو دا په دې یوه خپه باندې په دې سپورټ باندې پروت او ښکته نه لویږي ولې چې دا زموږ سره په سټیبل ایکویلیبریم کې دی په سټیبل ایکویلیبریم کې ولې دی ځکه چې د ده سنټر اف ماس لوور دی او سپورټ بره دی نو په دې وجه دا په سټیبل ایکویلیبریم کې بار بار دا وایبریشن کوي په دغه یوه خپه باندې ولاړي خو دا د دې نه ښکته نه لویږي. نن دپاره دا پوره ده ویډیوز لازما لایک کړئ که ستاسو خوښیږي تاسو ته فایده راسي نو پکار ده چې تاسو ویډیوز لایک کړئ چې مزید ویډیوز زه ستاسو دپاره نه اپلوډ کړی شم او چینل پوش تو ټویټر سبسکرایب کړئ. تھینکس الاٹ.